کله چې الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې ګناهګارانو ته او کفارو ته عذاب ورکوي نو ډېر مختلف قسمه عذابونه به د انسانانو ته میلاویږي خو لیکن د ټولو نه آسان عذاب او د ټولو نه اسهل عذاب او د ټولو نه سپک عذاب دا به کوم عذاب وي دا به چاته میلاویږي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان اهون اهل النار عذابا وای د بشکه د ټولو نه معمولی عذاب د قیامت پر ورځ باندې دا هغه عذاب دی چې رجل فی اخمس د خپې تلی ته ویل کېږي ګوره یو د لاس تلی ده یو د خپې تلی د خپې د لاندې تلو د لاندې به جمرتانې دوه سر کروټې به ورته کېدي دا به دغه معمولی عذاب به د جهنمي ته میلاویږي نو لاندې به ورته سر کروټې کېدي چې کله ورته لاندې تلی د لاندې د خپو د تلو د لاندې ورته سر کروټې کېدي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یغلا منهما دماغه دغه دو سر کروټو د وجې نه به د دې انسان دا دماغ داسې خوټ کېږي لکه ته چې ډېر اور بل کې اوبه به پتیله کې بخارۍ کې کېږي او دا اوبه خوټ کېږي دغه هټې مکمل سیوا دی دقه رنګې به انسان دا دماغ خوټ کېږي 200 کروټو د وجې نه دا به د ټولو نه اسان عذاب وي نو د قیامت داسې سخت حالات دي الله رب العزت د عذاب نه نومي قسم مسلمان وساتي عذاب د الله رب العزت په دنیا کې چې څوک الله راونیسي نو بیماریانو کې غریبۍ کې په داسې قسم عذابونو کې مبتلا شي چې انسان د سوچ نه او د انسان د تصور نه ماورای نو بیا چې هلته الله رب العزت مخامخ ته عذاب درکوي هغه به څومره سخت حالات دي